زما سوچ په مطابق نن سبا چې کومه سوشل میډیا د ینګ جنریشن چې دا ځان ته بالکل داسې کړی دا چې د سوشل میډیا نه علاوه نوجوان چې دی بل نور هیڅ هم نشي کولای. چې ګوره د سیستم کې چې کوم د ایجوکیشن کسان هم شامل دي، د بورډ افیس هم پکې شامل دي، دغه ولا کنټرولران هم شامل دي پکې، او د څه ډېر عوامل دي کنه. نو زه صرف دا یم چې مطلب ولې د ټوټل چې کوم د سزا د مشمونه ته ولې ملو شو، دغه پیرنټس ته ولې ملو شو کنه. कि बोर्ड कोहाट वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना ये शो करने की कोशिश करें कि कोहाट के बच्चे सारे नालायक. ګرانو کتونکو د وخت موجود یم د کوهاټ کې ډي اس سیکټر 9 کې څنګه چې تاسو ته پته دی چې د 9 او 10 کوهاټ بورډ چې کوم ریزلټ دی هغه ډیر خراب راغلی دی. سو اورال د 9 او 10 چې کوم دی 39% چې کوم دی هغه ریزلټ راغلی دی چې 39% سټوډنټس چې کوم دی هغه کامیاب شوي دي او نور چې کوم دی هغه فیل شوي د دې شاته څه وجوهات دي. موږ به کوشش کوو چې دلته کې تاسو زما شاته ګورئ چې څومره سټوډنټس دي او د سټوډنټس کوم پیرنټس دي یا چې کوم نور داسې خلک دي چې هغه ایجوکیشن طبقې سره ریلیټډ دي، هغونه به خبرې اترې کوو چې د دې شاته څه وجوهات دي موږ سره اوسئ. السلام علیکم، ما نام امیر الدین ده، زه خپل یو ټیچر یم کنه. نو لکه د باری کې ما خپل لکه ریسرچ هم کړی ده چې لکه نن سبا د ډېر سټوډنټس هغه دا کنه چې یو کانسپټ جوړ شوی ده. هغه دا کانسپټ جوړ شوی چې نقل او دا د باندې لکه د بیس باندې نمبر دا خستان کنه. نو هغه سره هغه لکه کانسپټ سره هغه کلیر کین نه. نو یو خدای وجوهات دي لکه او یو بخیر لکه دا کنه چې لکه سټاف کوم سره کنه هغه مهنت هم پکار ده چې لکه سټوډنټ سره یو هغه لکه کوي کنه. نو هغه ته یو د لرنینګ انوایرنمنت ورکړي چې کوم ځای کې پریکټیکل ورک کیږي، چې کوم هغه ولا کانسپټ کلیر کیږي. نو هغه سو کې چې لکه بیا هغه صرف دا کانسپټ وی سره نقل بیس باندې چل او د کې به د یو لکه د سکول نه دی کنه لکه سایډ ته سدي بیا هغه دا هغه شي هغه نقل هغه کوي خو هغه باندې به سختی شي. هغه حال پیسې نه ورکړي چې څنګه کې لکه مخ په لکه د رومرز کوم څه دی هغه موږ کړی کنه. نو هغه به سو کې سره مخ کې دا هغه تلاړ شي دا او هغه پیسې نه ورکړي. نو بیا هو لکه مارکس وی هغه کم راشي. لکه تاسو خبرو که د نقل او حوالې سره نو کوهاټ کې داسې سکولونه دي چې ښه ټاپ سکولونه نمونه مونږ نه الو چې ښه فیسونه خلي هغه ډېرې دعوې کوي چې مونږ کوالټي ایجوکیشن ورکوو. نو هغه د خو د نقل ضرورت هم نشته، د هغو ریزلټ ولې خراب راغلی؟ اصل کې هغه کوم دا ریزلټ خراب راغلی کنه د خو لکه مین وجه کوم څه ده کنه لکه ماته کوم هغه ښکاري دی پر چیکینګ ډېر سخت شوی ده. چیکینګ او کوم څه لکه ډېر سټوډنټس دي ډېر هغه دي ښه محنتي دي ښه هغه دي لکه اوس یو قسم ته لکه داسې سټوډنټس وي ویک وي هغه لکه نقل بنیاد باندې هغه شي او ډېر داسې محنت یې کړې وي کنه خو هغه باندې لکه داسې هغه راکنه یو کورس هارد بورډ ولا یو کانسپټ داسې جوړ شوی ده کنه چې دا ټول نقل باندې پاس کی شروع نه بس ډېر خلکو خو ډاوټ هم دی پکې. خو زه خو هغه هم چې ټیک شو ما تیر ځل ما ولا هغه کمپاټ راغلی او زوی والا ولیکن دی پیرې هغه خپل د محنت هم وي کنه انسان محنت کوي. نو هغه چې ټیک شو ډېر ماشومان شته لکه هغه لحاظ باندې تعلیمي لحاظ باندې لږ کمزور وي او دا هم دی چې لږ کم از کم د پالیسیانې لږ بورډ والا سخت کړي دي. معمولی غوندې هغه اسیم جابس خو شته نه، جابس شته نه. نو ماشوم چې کامیاب شي نو هغه لږ زړه باندې زړه کې تسلي وي نو هغه ته بل نور مواقع ملاویږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه سر جی تاسو ته؟ جی الحمدلله بالکل خیریت. سر جی دا راته ووایه مونږ لګیاو نن کډیې ته راغلي یو د کوهاټ بورډ چې کوم ریزلټ راغلی دی 9-10 تاسو ته پته دی چې ډېر خراب ریزلټ راغلی دی. نو دې حوالې سره مونږ لګیاو د پیرنټس هم انټرویو خلو د سټوډنټ هم خلو. نو تاسو مې وکتې نو ما ویلو چې ستاسو رای هم د ریپورټ کې شامل کو. تاسو د دې ذمہ دار څوک ګڼئ، پیرنټس ګڼئ یا چې کوم ټیچرز دي یا چې کوم د کوهاټ بورډ انتظامیه دی څوک ګڼي د دې ذمہ دار؟ ډېره مهرباني شکریا. اصل کې دا خو دې پرې خو زه به دا وایم چې ډېر کلیټرل ډیمیج شوی دی سټوډنټس فیوچر والا که نه. صحیح. او دومره غټ لیول باندې چې کله ډیمیجز کېږي نو هغه د فرد واحد یا داسې دغه کار نه وي، صحیح، د سیسټم فیلیر وي. صحیح. او سیسټم چې کوم دی هغه ظاهره خبره په یو کس باندې چلیږي نه، ته پته دی که نه. سیسټم کې خو ډېر عوامل وي، ډېر عناصر وي، ډېر خلک پکې وي، ډېر مشینري پکې انوالو وي، ټول پکې سیسټم حصه وي. صحیح. بالکل دې کې څه شک نشته سټوډنټس او پیرنټس دا دواړه دغه سیسټم حصه دي. صحیح. او هغه ته خو ټیک ټاک سزا ملو شو، سټوډنټس ته ملو شو، پیرنټس ته ټیک ټاک سزا ملو شو او ناقابل تلافي نقصان ورته ملو شو. خو دې سره چې کوم یو شی دی چې هغه لږ ورلیپ کېږي لګیا دی چې ګوره دې سیسټم کې کوم دی د ایجوکیشن کسان هم شامل دي،
د بورډ افیس هم پکې شامل دی دغه والا کنټرولران هم شامل دي پکې او د ډېر عوامل دي که نه نو زه به صرف دا یم چې مطلب ولې دا ټوټل چې کوم دی سزا د ماشومانو ته ولې میلاو شوه دغه پیرنټس ته ولې میلاو شوه که نه لکه دا نن خبره خو دی نه چې کوهاټ کې نن خبره دی نقل را روان دی یا دغه را روان دی ډېر بدبخته پیرنټس به وي یا ډېر بدبخته خلک به وي چې هغه نقل سپورټ کی یا د خپلو ماشومانو انکمپیټنسي سپورټ کی هغه ماشوم چې کوم دی هغه انکمپیټنس تر شي هغه نالج نه بغیر ستر شي هغه نقل بندي ستر شي نو څوک یې غواړي داسې څوک هم نه غواړي سر تاسو خبره وکړه د چیټینګ حواله سره نقل حواله سره نو زه به دا وایم چې د نقل چې کوم دی دا صرف په کوهاټ کې کیږي او کنه نوري صوبې چې کوم دی الته کېم کیږي او دا کاروي چې کوم وشوه نو دا په نورو صوبو کې هم داسې وشو داسې رزلټ رالو او کنه صرف په کوهاټ کې رالو ما ذاتی اپینین دی دا ذاتی اپینین دی مونږ خپل هم سټوډنټان پاتې شوي یو که نه نو ما ذاتی دا خیال دی چې لکه مطلب دا دی چې می بي دا لږ اوور ریګولیټ شوي دي دی پهلې که نه معاملات لغوندې خو زه بس ما پهله هم دا خبره وکړه چې بی لکه ولې لکه مطلب دا دی چې کسان پکې پنشمنټ ولې نه شاملو دومره غټ چې دغه وشو دا څوک ونکوي ولې نه چې بی دا لکه یو ځای کې چې نقل کېږي ماته څه ویلو که نه مطلب نقل یو امتحاني سنټر ته څنګه ورسېدلو بیا هلته نه ماشوم ته څنګه ورالو ٹھیک دی جی آیا انویجیلیټر د دې ریسپانسیبل نه دی آیا کوم ضلعي انتظامیه دی چې نقل ایمرجنسي و دومره سچویشن خراب و کنټرولر ته نه و پکار یا چیرمن بورډ ته نه و پکار چې ضلعي انتظامیه ته لیکلي وي چې په دې روکتام وکړي هغه کسان پکې چرته دي زه بیا بل خبره ته حیران یم چې ما ته دام لکه مطلب دی چې یو ډیسټریکټ والا سټوډنټس کوم دی بل ډیسټریکټ ته ځل تک ایگزامینیشن ورکړي ته دوی نه څوک ورکړي ورته دا نونسنس دی که نه ډېر مشکلات جوړ شي پیرنټس د پاره چې هغه خپل بچی بیا بل ډیسټریکټ ته اړي الته ایگزام بالکل که نه نو بل ډیسټریکټ ته ځي روزانه سهار ځي او فلان کوشش ډکې ځي او ګاډي ډک ځي او ډک راځي او دا چېرته کېږي داسې که نه نو ګوره ما خو دا وینا دی که نه ما خو دا عرض دی زه به دا عرض ورته کوم چې بالکل ټیک دی زبردست اقدام یې کړی دی که نه ښه میجرمنټس دي خو آیا مطلب دی د دې کوم پنشمنټ سټوډنټ ته میلو شي یا پیرنټس ته میلو شي بیا دا وایم آیا د بورډ افیس والا څوک پکې سسپینډ شو دی کې آیا د ایجوکیشن ډپارټمنټ والا څوک پکې سسپینډ شو آیا پکې دې نه علاوه چې کوم د ضلعي انتظامیه کې غفلت کړی هغه پکې سسپینډ شو څوک هم پکې نه دي شوي रिस्पॉन्सिबिलिटी ولې په ماشومانو پیرنټس باندې صرف واچول तो बच्चे ऑब्वियसली पहले से थे वो ऐसा नहीं हो सकता ना कि बाय बर्थ ही वो सारे डल और ना पढ़ने वाले इस तरह से तो इन्वायरमेंट का भी है पेरेंट्स का भी है ऑफ कोर्स थोड़ा सा टीचर्स का भी है लेकिन आजकल जो हिसाब किताब चल रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि बोर्ड कोहाट वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना ये शो करने की कोशिश करें कि कोहाट के बच्चे सारे नालायक हैं तो मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर ये नालायक हैं तो फिर किस तरह से कोहाट के या फिर आसपास के जो बच्चे हैं वो MD कैट आज तक वो उनमें इतने ज़्यादा हमारे इलाके की हैं अगर आर्मी में है ऑफिसर्स हैं MD कैट में हैं स्कॉलरशिप में इधर उधर भेजे जाते हैं तो क्या वो सारे नालायक थे या अभी जो है हाँ अभी उनको प्रॉब्लम है क्योंकि वो जो मार्किंग का इनका सिस्टम है तो वो बेशक फ्यूचर में इफेक्ट होंगे MD कैट में होंगे वो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं फेसबुक पे तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे CM साहब जो उन्होंने ऐसी कंप्लेंट का उन्होंने जो सेंटर बनाया है तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगी और तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि बस ख़त्म कर दें हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि हमें इतना शऊर है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है हमारे लिए प्याज टमाटर सब्जी और इन चीज़ों के रेट्स बताने की हमें ज़रूरत नहीं है हमारे फ्यूचर हमारे बच्चे हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक कराया जाए तो बेशक वो बगैर पानी के भी पढ़ लेंगे बगैर बिजली के भी पढ़ लेंगे लेकिन असल में मसला ये कहीं पे ये साहब हमारे जो चेयरमैन हैं कहीं पे वीडियोस बना रहे हैं उनका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी जो है मजरू की जा रही है कहाँ पे किस कानून के तहत ये है कि आप बच्चों की वीडियोस बनाएं वो तो पहले से बेचारे मरे हुए हैं मरे हुए बच्चों को और क्या मारना है क्या करना है आपने और दूसरी बात यह कि वो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम कंडक्ट करें तो सिस्टम जो है ना वो पेरेंट्स से टीचर से बच्चों से और बाकी इन सब से मिलकर बनता है बट हमें इग्नोर किया जा रहा है पेरेंट्स को बच्चों को कभी कोई खुली कचहरी नहीं लगी पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए हमसे आके पूछें मसला क्या है उनका जो करिकुलम है वो कम किया जाए तो ये सारी बातें हैं बट सबसे पहले जो बात बोलनी चाहिए तो वो तो मैं भूल ही गई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन स्पीक सो क्या आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे को नालायक बनाकर भेजूंगी तो क्या पूरे KPK में सर्वे करवा लें ना सर्वे करवा ले देख लें कि हमारे बच्चे जब पेशावर में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि बेटा आप लोग कहाँ से आए हो तो सारे तो नालायक नहीं है ना वो तो बेचारे वैसे भी वो तो उनका तो कोई वो तो नकल करके चले जाते थे लेकिन हमारे ब्रिलियंट बच्चे जो हैं वो स्पॉइल हो रहे हैं इनको ये बात समझ में क्यों नहीं आती
एजुकेशन जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनको समझ में क्यों नहीं आती, हमारे सीएम साहब, क्या वो फेसबुक नहीं देखते? अगर नहीं देखते तो भी अफसोस की बात है, और अगर देखते हैं तो भी अफसोस की बात है। तो हम किसके पास जाएं? काइंडली मेरी ये जो एक गेम स्टार्ट है, ठीक है ना, फेसबुक पे, तो चेयरमैन साहब ने ये कर दिया, चेयरमैन साहब ने वो कर दिया, फिर कोई उसके फेवर में बोलता है, कोई उसके अगेंस्ट में बोलता है। आम बच्चों के लिए कोई भी कुछ नहीं बोलता। जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जब इंटर होते हैं, ठीक है, तो उनकी इस किस्म से तलाशी ली गई है कि हमारे फैमिली के बच्चे थे ना, तो एक लिमिट होती है ना। चलिए फिर भी आप लोगों ने ले लिया, अगर फीमेल टीचर्स हैं या जो भी है, लिमिटेशन होती है, ले ली उन्होंने हर तरह से, तो फिर क्या जवाब बनता है कि उन पे इतने केसेस बने? वो जो हाई प्रोफाइल केसेस की वो जो मशीनरी पकड़ी गई है, ये हुआ, हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं पता चला, उनके साथ क्या किया। यार जी ارچه بخپل خپل سوچ وي خو زما سوچ په مطابق نن سبا چې کومه سوشل میډیا د ینګ جنریشن چې دا ځان ته بالکل د سکړه دا چې د سوشل میډیا نه علاوه نوجوان چې دی بل نور هیڅ هم نشي کولای. ټول سوچ او ذهن چې دا غم دی تلار دی ک فری فایر دی او ک پبجی دی او ټول غټ مین شې چې دا غنن سبا ټیک ټاک تا چې څوک پکې بو کوي څوک پکې څه کوي. دا زما د والدین ته دا یو ریکوست دا یو اپیل دا چې خپل بچی د ټیک ټاک او د موبایل نه لګ روکتام دی وکي او خپل پړای باندې توجه ورکړي. دې پر چې کوم بورډ چیرمن دی دا لګه سختي وکړه او د نقل روکتام یې وکړو چې په دې وجه د سټوډنټانو رزلټ ډېر خراب راغلو. ا دې نه پهله چې کوم سټوډنټانو نقل ویلو یو دی په تاسو وایي چې د نقل دغه عام واغه وجه نه به د سټوډنټان چې کوم دی پاس کیدو، اوس نقل بند شو نو دی وجه نه سټوډنټان چې کوم دی هغه جی جی پهله بچو کا تکړه وو او کنه لیکو هم دغه نقل دی واجب بس ټول رزلټ سیم راتلو. دې پر چې کوم بورډ چیرمن دی د نقل روکتام وکړو نو کوم چې قبول او پاس کوم چې نقل تپرتو نو بس هغه فیل شو. بده په وجه نه ما خو الحمدلله 420 نمبر راغلی دي. صحیح. اور څنګه خوشحالي د کوارډ بورډ دی کارکردګي؟ خوشاله هم خدای انشاءالله چې نیم وړ کې دي هغه فیل شي دي، هغه د پاره خپي عمرونه خويندې دی ویل چې هغه فشر خرابېږي. دا چې بورډ ولا کم از کم 2 کاله پهله د رواني سو کوارډر بد دی ویل چې داسې دي چې نیم وړ کې یاره ډېر غو مهنت وکي هغه د نمبر نه رسي او نیم بیا هغه تراشي خو ځین چې دی منو کار وکي او چیکینګ غوا کی او د چیټینګ غواړم غوړه دا خبره نه دي چې مونږه یو سایډ د بورډ افیس یا د کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ نیم خلک دغه سایډ والی او نیم خلک دغه سایډ والی چې کوم ته نقصان رسیدلی دی چې ماشومان فیل شوي دي. زه دا عرض کول غواړم چې دې باندې یو ویسټم ولا خلکو ولا ډیبیټ ډېر ضرور دی. دې باندې یو پراپر ډیبیټ کول پکار دی او دا مسله چې کوم دی دا وړه مسله نه ده، دا ډېره غټه مسله ده، د فیوچر مسله ده، د کوهارت والا د ماشومان والا د پیرنټس والا کنه. نو دې باندې یو پراپر ډیبیټ پکار دی او هغه پراپر حل پکار دی، حل وسل پکار دی. د دې یو د سیستم بڅنګ ټیکيږي. بیا درته وایم چې ناٹ فار دی واحد سم مشوم یا پیرنټ د سیستم بڅنګ ټیکيږي. د دې سیستم کوم عوامل دي، کوم ریسپانسبিলিټیز افیکس کول غواړي نو هغه کې انکریمنټل چینج راوصل غواړي ان شاء الله. نو دې باره کې یو ډیبیټ کوم دی کنه یو نه بلکې ډېر ډیبیټ کول غواړي. ظاهر خبره ده چې چلته کې کا نقل کیږي یا کدا سے غفلت کیږي، هغه کې د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن عمله یا نور څومره عملي دي د ایجوکیشن ډپارټمنټ خلک دي هغه هم پکې ملوث وي، داغو خلاف کاروایی ونه شوله او صرف چې کوم دی سټوډنټس او داغه پیرنټس ته سزا ملاو شوله. یو بل امپورټنٹ خبره کنه اوس لکه ما یو ورځ یو معزز افسر و دغه والا ایجوکیشن ډپارټمنټ والا یا بورډ افیس والا هغه دغه لیبز حواله سره خبرې کولې کنه. زه بیا حیرانه یم چې یو ډیسټریکټ کې دومره غټ سکولونه کار کوي، ٹھیک دی، آکه لیب نشته. د مانیټرینګ ډپارټمنټ ولا سکي کروڑونو روپے بجٹ ورته مختص کیږي، کروڑونو کې بجٹ مختص کیږي. دو دلته چې کوم راځي دو دلته مانیټرینګ کوي هغه ول رپورټ نه سبمیټ کوي چې فلانی فلانی سکول کې چې کوم ځای کې دغه لیب نشته ورګي. کوېسچن دی کنه ما ته څوک انسر کې ریسپانسیبل کسو کاوري خو ماته دی انسر کې کنه. نو دمه خبر غوته نو څنګه ملويږي هاو اټ پاسبل سکول کې لیب نشته، بالکل الته پریکټیکل د ایکسپیرینس دا اسنګ کیږي کنه. بیا یو سکول د غیر رجسټریشن کو هارت کېشته نه هغه خپل سټوډنټ بي بل ډیسټریکټ کې الته ایگزامینیشن تنالي هغه دلته کې ایگزیسټ کوي نه اج څنګه کار دلته کې کوي. نو ګور ما پهل ارزو کړو چې به دا ګورا پورا سیستم چې کوم دی کنه آکه چې کوم دی ټولو ته ریسپانسبিলিټي چې ټولو باندې فکس شي نو بیا به چې کوم دی مونږه مطمئن و چې واقعي دا یو زبردست سیستم روان دی کنه. او ماشومان چې کوم دی مونږ ګورا مونږ ماشومان خو دومره بدنام کړو کنه چې اوس ما ماشوم چې کوم دی سپوز هغه A ګریډ اموالي چې بل ډیسټریکټ تزي نو الته کې بظاهر خبره هغه په دې مطلب دی دا سټیګما نه در شوی د دغه په دغه باندې لګیدل دی ورته چې به دا خو د نقل ډیسټریکټ نه رالو کنه. نو بهرل زه دا وایم چې لګ گورنمنت ته ایجوکیشن ډپارټمنټ ته د حواله سره خاص کو چې به زبردست سکار کوي خو یو پراپر پلان جوړ کړي هغه ایجوکیشن سیستم برابر کړي چې کوم د دې ذمہداران دي اذر دین سټوډنټ خو بس لړو کنه هغه ورین شو کنه پیرنټس هم سره خراب شي کنه. نو دوه کسانو کې مچاته دغه کړه ریسپانسبিলিټي ما فکس هغه سره مسو کړو. نو دا چې کوم دی دا ډېر امپورټنٹ خبره ده کنه. ٹھیک شو جی، مهرباني تاسو د وخت راکولو ډیره مهرباني. تاسو خبرې واورېدې د
خالد صاحب چې ډېرې ښې خبرې وکړې یقینا داسې خبرې چې دا به نن پورې تاسو نه وي اورېدلې همیشه مونږ چې سزا کومه ورکړې ده هغه مونږ ماشوم له ورکړې ده یا مې د ماشوم والد ته ورکړې ده ولې چې یو ماشوم ناکامي د هغې د پیرنټس ناکامي دی د باوجود چې هغې والد چې کوم وي هغه ښه فیسونه ورکړي یو ښه سکول کې هغې له اډمیشن ورکړي خو هغه باوجود هم د هغې رزلټ خراب راځي د دې شاته څه وجوهات و خبرې اترې تاسو واورېدې انشاءالله یو نوي پروګرام سره به بیا تاسو سره ملاقات کېږي تر هغې پورې د خپل ځان د خپل بچو ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان